أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اے خلقو کلو خری تاسو مما هغسا پی الارض چی پزمک کی دی حلالا حلال طیبا او پاکو ولا تتبعوا تاسو مور پسې کېږئ خطوات الشیطان په نقش قدم د شیطان انه بشکدا شیطان لکم ستاسو د پاره عدو دشمن دی مبین ښکار او پډاګه انما بشک خبره دا د بلن دا یامرکم دا شیطان حکم کوي تاسو ته بسوء د بدی والفحشاء او د بے حیاي وان تقولوا دا شیطان تاسو ته حکم کوي چې تاسو جوړ کوي علی الله په الله باندې ما هغه دروغ لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ و اذا قیل لهم چې کله ویل شي دوی ته اتبعوا تاسو ورپسې شئ ما په هغه څه پسې انزل الله چې خدای پاک نازل کړي دي قالو نو دوی په جواب کې وایي بل نتبعو بلکې مونږ ورپسې کېږو ما په هغه څه پسې الفینا چې مونږ بیا مستدی علیه په هغې باندې آباءنا خپل مشرانو اولو کان اگر چې آباؤهم د دوی دا مشران لا یعقلون شیئا په هیڅ څه نه پوهېدل ولا یهتدون او نه دوی په سمه لار روانو اولو کان اگر چی آباؤهم مشران د دوی لا یعقلون شیئا په دلایلو عقلیو باندې نه پوهېده ولا یهتدون او نه په دلایلو نقلیه پوهېده ومثل الذین کفروا حالت د دعوت ورکوونکي کافرانو ته کمثل الذی پشان د حالت د هغه کس دی ینعقو چې هغه چغې وهي بما هغه څه ته لا یسمعو چې هغه ناوري الا دعاء مگر بلنه و نداء او اوازونه سمون کان دی بکمون چاړاګان دی عمیون وړاندې دی فهم پس دوی لا یعقلون عقل نه لري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د هر داعی چې خلق رابلی د الله دین ته داغه تشبیه ورکی د شپن کی سره یعنی چې کم کس داعی ده او خلق د الله دی دین ته رابلی او کم کافران دي د مخاطبین دي او دا کافران دي چې دی لکه ضد عنادی دي خبره نه بدی وای د دې د مثال چې وسړی د هغه خپل ګړي بيزي ساتي او دغه ګړي بيزو ته نصیحت شروع کړي د شي کوي د شي مکوي نو دغه ګړي بيزي خو صرف هغه د لاس او اشاره پیژني او اوازونه په دې غوږ کې ورځي خو ګرنور په خبره پويږي نه دغه شان د مکه مشرکان دي ابو جهل ده عقبه زید ابي معاذ ده نور ضدي کافران دي چې هغه ځان په خبره پوهه کوي نه او د ډیرو ګناهونو د وجنه د هغوی زړه مسخ شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نن سبا یو د حق داعی دی هغه د شي کافرانو ته ضد عنادي کسانو ته د حق لاره ښیي او دین ته رابلي نو د شي دا ګوی چې ګړو بيزو ته اوازونه کوي او ګړي بيزي په خبره نه پوهېږي صم نو کاڼه دي دوی د حق د اورېدو نه بکمون چاړاګان دي د حق د ویلو نه عمي وړاندې د حق د لیدلو نه فهم پس دوی لا یعقلون عقلهم نه لري یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلوا خورئ تاسو من طیبات پاک ما هغه رزقناکم چې موږ تاسو له درکړي دي ستاسو حصه او رزق واشکروا لله تاسو شکر ادا کوئ د الله ان کنتم ایاه بشک تاسو ایاه دی الله لره تعبدون بندگی کوئ چې تاسو خالص د الله بندگی کوئ د الله شکر ادا کوئ آیا دا بل ترجمه چې کامه د عام دغه کوئ ان کنتم کای تاسو یاهو تعبدون خالص خدای لره بندگی کوونکی ک تاسو خالص د خدای بندگی کوئ نو بیا د خدای شکر ادا کوئ انما بشک خبر ادا بلنه دا حرم علیکم المیتۃ الله تعالی حرام کړي پتا سو باندې مردارا ودم او بهیدون کی وینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما وهغ ذبیحا او هلاچیات کړل شي به پدغ ذبیحا باندې په وخت علالولو لغیر الله نم د غیر الله فمن استران سو کې محتاج شو غیر باغن نوی دے لذت اغستن کے ولا عادن نوی دے تجاوز کون کے اور آگردیدن کے بیا دے کارتا فلا اسم علی نشت گناہ پد باندی چی دے دا ضرورتو پا انداز استعمال کی ان اللہ بشک اللہ تعالی غفور بخن کے دے رحیم او محربان دے ان الذين بشکا کسان یکتمون
یکتمون چاغوی پټي ما هغه انزل الله چې الله نازل کړي من الکتاب د کتابنا ويشترون دوی اخلی به په دې پټولو د کتاب باندې ثمنن قلیل عوض معمولی اولئک دا کسان ما یاکلون فی بطونهم دوی نور اچي د خپل خېټو ته الا النار مگر ورو ولا يكلمهم الله نو خبر بونه کی د دوی سره الله تعالی یوم القیامت پورز د قیامتو ولا يزکیهم دوی بپاک نه کی د گناهونو نا ولهم د دوی د پار عذاب علیم عذاب دردون کې ده اولئک الذین دها کسان دي اشتروا الضلالة چې واغستل گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې والعذاب او دوی واغستل عذاب بالمغفرت په بدل د بخنه کې فما اصبرهم نصشه دي چې دومره لوی دي اصبرهم چې دوی صبر نه کړل علی النار په ور باندې دا یو معنی شولا او دویمه معنا فما اصبرهم نسمر ډیر صبر کون کړي دوی علی النار په ور باندې او دریمه معنا فما اصبرهم علی النار نسمر دوی کلک دی په حرام باندې چې دغه سبب د ور ده په دنیا کې په دې حرام په کلکین ختی دي ته ډیر وای مکوا هغه په کلکین خته دی او دغه حرام په سبب د ور ده فما اصبرهم نسمر دوی ټینګ دی او کلک دی او مضبوط دی په حرام باندې علی النار چې دغه سبب د ور ده ذالک دوی دا ورانه ولي کوي دوی ولي په دې حرام پسې اړم دي بان الله په سبب د دې چې بشک الله تعالی نزل الكتاب نازل کړی د کتاب بالحق په حق باندې او رښتونه وان الذين بشکا کسان اختلافو چې اختلاف کړی دی فل کتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په دشمنی لري کې د پیغمبر سره د قرآن سره